بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو دا وخت موجود یم د اختر درېیمه ورځ ده او په پاوکي کې یو اکا بابا میله لګي چې په کومه میله کې دا یو تاریخي میله دې ته ویل کېږي. په سلونه کاله تاریخ لري دغه میله. دغه وخت ما سره ماشومان او مشران دا ټول موجود دي، د هغوی سره به خبرې کوو. ورور دا راته ووایه دغه میلې ته راغلی اکا بابا مشهوره میله دا په څه باندې مشهوره ده؟ یاره جی زه خو دا د ورکوټه رالوی شوم په دې ابدره کلي کې. دا اکا بابا میله چې کوم دی زموږ د نیکیانو د وخت نه راخوشې ده او الحمدلله چې کوم دی دا ډېر په ګڼ تعداد سره چې کوم دی، بلکې زه به دا وایم چې هر کال چې کوم دی تعداد سیوا کېږي او کمیږي نه، او تر دې پورې چې ماشوم بچې بابا راځي. او الحمدلله دا میله چې کوم دی په هر قسم طریقې سره چې کوم دی رنګ او سجاو ده او ډېر خوند مزه چې کوم دی کوي. او چې کوم دی دا کم ځایونه ولا خلک رارسي او مختلف قسم چې کوم دلته پروګرامونه کېږي، ګیمونه کېږي. نو زه خو د مینهوالو ته هم دا درخواست دی چې راځي انجوای کوي، داسې واړه بچنګي ماشومان دې هم ځان سره راولي. او ځکه چې دا انټرټاینمنټ انجوایمنټ دا د ژوند یو حصه ده او دا انجوای کوي. او دا یو ډېره تاریخي میله ده. زه تاسو ته ما وویل که نه چې زموږ نیکونه به دې ته راتله او تر نن تاریخه پورې چې کوم دی دا همدقسې ده. نو موږ خپل هم دغه راوتي یو، دا واړه ماشومان راوستي دي. نو تاسو ته هم درخواست دی چې راځئ دا انجوای کوئ او دغه رنګ دا واړه راولئ. نو دا د ژوند یو ډېره لویه حصه ده. نو انشاءالله ډېر چې کوم دی دا فایده به کېږي او ډېر چې کوم دی نو ژوند نه به خوند حاصلوئ انشاءالله. ډېره مهرباني. ماشومان سره خبرې کوو. تاسو څه واخېسته ځان له؟ څه دې واخېسته ځان له؟ کمې لوبې او پیسې په کومو پیسو دې واخېسته؟ هغه چې کومه عیدي درته میلاو شوې وه ټوله دې ختمه کړې دي دلته په میله کې؟ نو ځان سره یې څه پرېښې نه دي؟ دې ته چې کومه عیدي میلاو شي په هغه عیدۍ باندې چې کوم دی د اختر درېیمې ورځې ته انتظار کوي او بیا راځي په دغه اکا بابا چې کومه تاریخي میله ده په هغې کې ځان له شینالي. دا یو بل ماشوم سره موجود دی. څومره عیدي درته جمع شوې وه؟ رښتیا به وایې څومره ډېره؟ 500. په 500 کې دې څه واخېسته په میله کې ځان له؟ میله کې دې څه واخېسته؟ نه اوس به څه اخلې؟ میله کې به نور څه اخلې چې څه دې مو واخېسته؟ په تماچه به څوک څه بل څه واله؟ ښه صحیح ده. ځه دا وخت یو بله ماشومه ده، راشه څه دې واخېسته میله کې ځان له؟ میله کې دې څه واخېسته؟ صرف چکرې دې ووهلې؟ ته خو خان دی. دا وخت ما سره والد صاحب موجود دی، هغه سره به خبرې کوو. دا راته ووایه ماشومان دي خوشحالېږي د اختر درېیمې ورځ ته او اکا بابا میلې ته انتظار کوي. ډېره تاریخي میله ده. څه به وایي په دې باندې؟ نو بس دا خو چې کوم دی زموږ د پلار د نیکه وخت به را روانه ده او اوس به لا وړه شو. دا مخکې ډېره زیاته لویه وه او ډېره ښایسته میله وه. خو بس د حالاتو سره چې کوم دی ګرانۍ سره چې بس خلک له ګډ وډ شو. نور ښایسته او زبردسته میله ده. څومره چاپېره د خلیل مومند دا ټوله میله د دې خلکو ده. څومره عیدي دې ورکړه ماشومانو له په اختر کې چې رښتیا خبرې؟ چې رښتیا خبرې لا خو مولسم نه دی شو نور خورایه نه پیسې دې څومره ورکړې اختر مبارکې؟ په 200 کې مالو 300 ورکړي. او جاو ماشومان څومره دي؟ ماشومان مال خو دې شپږ دي. شپږ دي چې 300 واچو نو څومره بشي؟ بس یو خور کوټه یو یې سکیپ کو. او دا راته وایه تاسو څنګه تاریخي میله نو بلا رشته مونږ چې په لاره کې مړه پیاده خلکو لاره هم نه وه. نو څه ګڼئ چې لکه دا هر کال مونږ ګورو دغه رنګې رش سیوا کېږي پکې؟ دا مخکې خرابه شوې وه اوس بیا نن بیا ماشاءالله ډېره ګڼه ده. صحیح. دا چې څه ټایم ډېر زیاته وه بیا خرابه شو پکې به دومره لکه څوک که نه خالي به وه. اوس پکې قبرونه پسې وه شو مړي لکه تنګه شو که نه. او دې ځل نه ماشاءالله بیا ډېره ګڼه ده. ډېره ښایسته ده دې ځل. او په دا خلیل مومند ګیر چاپېره چې سمره علاقې ده ټول خلک دې ته راځي او اوس هم راځي ورته. مونږ به راغواړم زه خو یم سپینه وړی چې زه خپل هم د سپینه وړی یم. ها زه سپینه وړی نه تللی یم. اوس دلته شیخ محمد ورغلم دې خوا نو به زموږ خو ډېره خوښه ده. نور د خلکو نه نوې خبره دا راته ووایه مونږ ګورو چې ماشومان هر کال خو راځي دغه میلې ته، خو دې کال مونږ د ماشومان نه زیات لوی وینو چې په دغه میله کې ګرځي لګیا دی. نو بس خلک دومره خفه دي دومره ټینشن کې که نه چې بس خلک وایي چې په څه خوشحاله شو او چېرته لاړ شو څه وکړو. نو بس خلک دې ته راشي به دا غریب خلک دي بس دا د غریبو خلکو میله ده، مالداره خلکو نه ده. ځکه چې به چکر لو راشي دلته یې نږدې علاقو والا دي بس د دې د وجې نه دی چې بس په څه ځان خوشحاله کړو. نو نوره خوشحالي خو نشته درته پته ده. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو څنګه چې مونږ په اډوانس کې خبر وکړه چې دا یو تاریخي میله اکا بابا په سلونه کاله تاریخ لري. په دغه میله کې یوازې صرف ماشومان نه بلکې لوی هم راځي. او څنګه چې مشر خبر وکړه چې هر سړی په ټینشن کې دی، هر سړی چې کوم دی نو ګرځي لګیا دی. خو دا د اختر درېیمه ورځ او په دغه میلې ته د خلکو ډېر زیات انتظار وي. په دغه میله کې که زه تاسو ته ووایم نو یوازې د خوراک سامان نه د ماشومانو چې څومره د کیلونې دي هغه ټول شي نه دلته کې میلاویږي او په دغه
میله کې چې کوم دی خلک شرکت کوي. مونږ وکتل چې کله سټارټ کې مونږ راتلو نو دومره خلک وو چې د موټرسایکل او ګاډي خو ځان له خبره خو پیادل خلک هم دغه میلې ته نشو راتلی. ماشومان انتظار کولو اول عیدې ته چې عیدي به مونږ ته میلاویږي. عیدي نه بعد چې کوم دی نو بیا د اختر درېیمې ورځې ته انتظار کولو چې څنګه به درېیمه ورځ راځي او څنګه به سهار کېږي. نو ماشومان ټول چې کوم دی نو پلارانو همدغه خبره وکړه چې مونږ ته سحر وختي چې کوم دی نو غوبل جوړ کړی په کور کې چې مونږ د اکا بابا میلې ته بوځئ. دا دلته کې چې کومه میله وه نو خلک پکې اوس هم ګڼ تعداد کې چې کوم دی نو خلک شرکت کوي لګیا دی.